السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور اصغرچی ما آینه د کلتور نن په منګوره کې سیدو شریف سره نږدې شګې اخون بابا کې موجود دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ هر خپرونه چې کومه وي نو هغه د یو یتیم، یسیر، دردمن، بېوسه او هغه لاچاره خلکو پروګرام تاسو ته په خپل شیشه باندې شو کوي کم چې په دې دنیا کې ستړی ژوند کوي. د دې ستړي ژوند او د هغوی هغه هلې ځلې او د هغوی هغه ماتې ګوډې هغه موږ تاسو ته په خپل شیشه باندې ښایو. چونکې نن دغه شانتې یو بېوسه کورنۍ ده چې هغوی له زه راغلی یم د هغوی په دعاګانو باندې چې یو بزرګ د ماته کال کړو چې زه به تاسو ته ډېره دعا وکړم خو تاسو ماله راشئ او تاسو زموږ د اواز اوچت کې په خپل شیشه باندې خلکو ته شو کې. د دې کورنۍ نمبر هغه به زه د پروګرام په آخره کې په سکرین باندې ورکوم. تاسو د هغوی سره رابطه کولی شئ او ما چې کوم خپل زوړ نمبر د واتساپ هغه ما تاسو ته کولو کړی دی. که چېرې څوک د دوی سره لاس مدد نشي کولی د چا وس نه کیږي نو زه یم تاسو دومره وکړئ چې دا پروګرام مخکې شیر کړئ کیدای شي ستاسو په وجه باندې د دوی سره بل څوک لاس مدد وکړي په دې کې به ستاسو پوره ثوابي. نو ورځو د هغه بېوسو خبرې تاسو سره په خپله شیشه باندې شریکو. زما سره اوسئ، راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم رحمت علي دی جی. او ستاسو عمر به قریبا څونه وي؟ عمر به تقریبا زما تقریبا 43-44 سال وي. 43-44 سال. مشره زه چې ګورم ستاسو چې کوم زوی په لاسو خپو باندې آیا دا پیدایشي او که نه دا اوس نه د دې لږ رڼۍ وه چې زموږ جی دا د بچپن نه دي پیدایشي دي. پیدایشي ده جی او ستاسو نور لکه مور پلار وروڼه څوک شته دي؟ بس جی وروڼه شته خو هغو را سره دغسې دغه شي دي لکه هغو مې خوالم نه راځي او داسې خاص زما څه تپوس مپوس نه کوي خو دغه خپل لینډ دینډ دی بس په دغه دوکان کې چلو را چلو ټایم پکې خدای تېروي بس ګزاره ده. یو لورکۍ مې ده وړه هغه سکول ته ځي راځي ماشومه ده. ستاسو سره چې په څنګ کې زموږ د خور ناسره ده ستاسو څه ده؟ دا مې جي وایف ده ښځه مې. ښځه دی ده. جی نو مطلب ستاسو چې څه خدمت دی نو هغه ستاسو کور والا جی او د دې لاسونه روغ دي نو ماشاءالله ماله ټول خدمت کوي. که هر څه شي جامې اغوستول شي ډوډۍ په خوله کې راکول شي څه چې وي نو هغه راکوي. ځکه چې زه ډوډۍ موډۍ په خپله نشم خوړی دا لاس خولې له نه ځي دا لکه معذوره دي نو رګونه یې مړه دي دا چوتېږي نه خولې ته نو ډوډۍ موډۍ رال دام راکوي. نور د محلې دا یاران دوستان را سره په دوکان کې ناستي دور عالم راکوي خدمت مزمت رال دوکوي چې صحیح او نور د کور کوم دغه خدمت چې دی نو هغه راله دا کور والا کوي. د لاسونه روغ دي او خپونه معذوره ده لکه ګرځېدی نه شي دا په طبع کې خراب شوي دي نو لکه د بچپن نه دي دا هسې داسې چې تر ورځ راغلی ده چې ستا د ښځې ستاسو د کور والا زموږ د خور چې ته په زړه کې دا خیال نه دي راغلی چې زه ستا دونه خدمت کوم او دا زما د څه سره مخ دی چې ته داسې زړه کې داسې نه دي راغلی؟ نه جنادي څه خو نه دي راغلي خو دې ته وي چې لکه کور کې کله زموږ د دو د واده پروګرام کې دون دې ته وي چې لکه تاسو خو معذوره ده هېڅ نه شي کولی او لکه ته به سي چل کې نه دې ورته وي چې یاره زه هر څه چې ما ته قبول دی او بس زما به خدای ثواب کوي د ده به هم کوي زه به د خدمت کوم د ده به خدمت باندې او ما ته خدای اجر راکوي او زه د داسې لکه د بل سړي سره دغه نه کوم نو زما دا خپل بس دې وخت زما مناسب دی او زه ورسره خوشحاله یم. نو هغو ډېره مجبوره کړه خو دې وي چې نه بس هغه خدای پاک هغه رشته مقرر کړې او بس الله وکړه او زموږ او د دوی کور خدای آباد کو د خیره شکر الله. هسې لکه چې دې دونه قرباني وکړل لکه ستا د زوی پی ته وکتل او بیا یې ته قبول کړې کني داسې انسان نه خلک مطلب دی چې هر څنګه چې وي که هغه په هغه جینۍ که په هر حالت کې وي خو داسې انسان ته غاړه نه ږدي بیا یې تا ته داسې غاړه کېښودله. هسې زه یم ستا خو به د شپې او د ورځې دې ته زړه دعاګانې کوي. ډېر ډېر او بلکل
زما په ژوند ډیر بدل شو کنه لکه زه خو د هیڅ نه یم بالکل داسې یم چې خو لکه بیا هم شکر دی تعلیم مې هم کړی لسم مې پاس کړی دی او نور بس ډیر خوشحاله یم لکه ها دا راته تاسو چې په دې کوم کور کې ژوند کوئ آیا دا ستاسو خپل د کرایې دی او که د کرایې دی نو کرایه څونه ورکوئ؟ نه چې دا په کرایه دی جی دا خو په کرایه باندې دی جو د دې تقریبا 3000 روپۍ کرایه ده او نو اوس هغه کس هم دا وینا کړې چې یاره موږ ته کور خالي کوي دا یو زنانه ده د هغې دی که نه جي نو اوس هغوی ویلي چې تاسو ځان د بل کور بندوبست وکړئ او کور خالي کوئ نو ما ورته وویل چې خیر دی که کرایه تاسو سیوا کوئ موږ یې له سیوا کړو 1000-2000 روپۍ مسله دا ده چې دا کور داسې دی چې لکه هر څنګه چې دی ښه دی خو لکه مات ګوټ دی خو تاسو پکې هغه خپل ژوند کوئ ژوند پکې تېرېږي که نه نو خوا ته ورسره دوکان هم دی دا ورسره انډرګراونډ دی دغه دوکان سره دغه ځای دی بار ورته دروازه هم ده نو کور زما په امن دی او هلته چې کم دوکان دی نو په هغې کې ځانه کرایه مرایه او دغه ول ورکوم او په هغې کې هغه دوکاندارۍ کې خپل هغه ټایم پاس کوو د بجلی بل د دې سره څه کوئ؟ د بجلی بل هم په خپله ورکوم او نور د کور کرایه چې د هغه هم زه دغه دوکان نه ورکوم یا دې څوک مهربانه شي اکثر پیسې لګي څوک خیرات زکات وباسي څوک صدقه وباسي الله والا خلک خو ډېر زیات دی کېدای شي لکه ماته تاسو سره خلک خیر زکات کوي او نو دغه کرایه اکثر جو خو ډېر زیات ترې په خپله ورکوم نو بیا دوکان تش شي د هغې څه طریقه نه راځي چې زه دا څنګه ډک کړم خو جو الله پاک هغه لینډ یې چلوي لوړه جوړه ده بس کې بس هغه لینډ چلیږي چې ښه تاسو ماته دا وایئ چې یاره زه دوکان که نه تاسو خو دا لاس چې کوم دی دا معذوره دی دا معذوره دی که نه خپې معذوره دي لکه ډېر د زیمه چې ډېر د ویاړ خبره ده چې تاسو په داسې ټایم کې دوکانداري کوئ نو څنګه یې کوئ لکه تاسو خرڅ څنګه کوئ سودا څنګه راوړئ زموږ کتونکو سره دا هم لږ شریک کړئ که نه بس چې زه دغه ځای به د دوکان کې ناست یم تاسو به دوکان شو کړم ځای به درته وښیم زه په اطاق باندې ناست یم دراز زما مخې ته دی دا واړه ماړه راځي بس پیسې اچوي دې دراز ته زه ورته لږ ګورم او بس هغه پیسې دراز ته واچوي زه ورته یم دغه شی راواله دغه راواله ځانه په خپله سودا رالي خو اکثر پکې داسې واړه شیطانان راشي اکثر پکې نقلي لوټ هم واچوي خیر دی واړه دي نو بس هغه لینډ چلیږي او نور سودا مودا چې راځي جو دغه ځای یو رکشې والا ته دا محلې کې رکشې والا شته که نه بس هغو سره رکشې ته وخېږم ځانه بیل په خپله جوړ کړم هله سم مې کړی دی میټرک مې پاس دی په خوله باندې خط لیکم او لاسونه مې کار نه کوي او جي نو لسم مې کړی به ساینس کې مې پاس کړی دی خو په اخوا مې تعلیم نور نه شو کولی مجبور او د تلو راتلو کالج لکه مسله وه هلته بیا کلاسونه یې که نه یو کلاس ته به ځې بل ته به ځې نو بیا لکه لانجه وه نور دا سکول چې و نو زما سره په کلاس کې خپل هلکانو کلاس پیلو را سره نو هغو به لکه زما سره خپل دغه کوو مشره مونږ به د خور سره هم یو دوه خبرې کوو ستاسو د موبایل نمبر څه دی زموږ د کتونکو سره لږ شریک کړئ زما د موبایل کم استعمال نمبر چې تاسو چې ما ته په کوم موبایل رینګ کوو نه خو زما د ایزیلوډو نمبر دی او دا بل نمبر پرسنل نمبر دی لکه چې خلک تا سره رابطه کړي هغه زموږ کتونکو ته لږ ووایه ښه زما پرسنل نمبر چې دی 2 نمبر دی یو پون دی یو ټلنار دی ښه 0332 94 42 540 دغه د یو پون نمبر دی دا دویم چې دی 0343 42 64 057 دا د ټلنار نمبر دی په دې باندې هر ټایم زما سره رابطه چې څوک کوي نو کولی شي اوس تاسو څه وایئ چې تاسو سره څه وکړی شي مطلب تاسو لپاره داسې څه وکړي شي چې تاسو په د خپل ژوند لږ په راحته باندې تېروئ نو جي زموږ سره خو چې صرف دغه وشي چې زموږ وایي چې زموږ صرف یو 2 کمرې ځای وشوې ډېر سخت تکلیف دی موږ ته دا اوس د کرایه کور دی بس د دې سره موږ څه چلو کوو خو هسې ګزاره ده روانه ده پکې نو کرایه هم چې میاشت پوره شي بیا ملا ماته چې خدای پاک څه چل به کېږي موږ وایو چې صرف زموږ 2 کمرې کور موږ له چا راکړی که نه نو الله پاک دې هغو له په جنت کې ماڼۍ ورکړي او د هغو له دې خدای پاک د هغې اجر په جنت کې ورکړي په دنیا باندې زموږ سره څه لیاز ملازه هېڅ هم نشته صرف د الله د هغه واحد د الله د رضا دپاره یې زموږ سره خپل دغه وکړي چې زموږ یو 2-3 کمرې کور خدای پاک وکړي او دوکان ورسره هم موږ ځانه برابر کړو او مطلب چې بیا چاته سوال مینت او سوال مینت نه کوو نور دغه سوال راله خیرات راله سوال مزم نه راکوي دغه دوکان کې ځان ناست یم که روپۍ که اتاني خپل لینډ دین چلوم ورسه زه ټول کار کوم دا جامې په تار نشم خورولی صرف نور ټول کار ځان کوم تاسو په خپو معذوره که په لاسو باندې لاس مې ښه دی خو دا خپې مې معذوره دي په تبه کې داسې شوي په وړوکو تاسو په تبه کې لکه ستاسو خپې معذوره شي نو اسه یو خو تم معذوره یو د خاون معذوره دی لکه زړه کې خو داسې نه دی راغلی چې خدای پاک دا مې څه ځان په مصیبت اخته کړ چې د زړه کې خو داسې مې په خپله خوښه اخیستی دی په خپله خوښه ښه پې خوشحاله یم شکر دی
چې ته داسې راغلی لوږه تندم تېره کړې ده؟ هېڅ مسله راته هم نشته، خو د دې کور دغه دی دا څوک شته نه چې دا ووایي راته چې دا کور خالي کوي. نو په دې باندې موږ بیا ډېر خفه شو چې اوس به موږ چېرته کډه وړو او زموږ سره به دا کډه څوک وړي، دا به بیا څوک سموي. نو په دې کور باندې ډېر اریان یو او ډېر خفه یو او د کور باندې آبادي هم نشته. نو لکه چې سیلی باران یې ټول دننه راځي، د دې کور مصیبت دی، نور هېڅ چل هم نشته. بس شکر دی الله پاکه ډوډۍ رزق ښه راکوي. لکه ښه خور لکه د دې بار دننه کټ بار دننه هغه تاسو خپله کوئ؟ دا دې دوکان کې څوک واړی نو دی راولېږم چې څه کاري ماله وکړي. هر څوک د الله د رضا دپاره زموږ سره ښه کوي، ټول دی الله خوشحاله. مطلب دا چې زه یم چې لکه دې د کمرې نه بار لکه اوس مثال که تو پر تاسو ګرمي د بار ملاست دی، باران شه در باندې، د شپې خو تا له ګاونډیان نشي راتلی او دی لکه بس دغه شان باران ته پروت دی که نه به د دننه کولو د څه حساب دی بار نه سملی دننه ملاسي که ګرمي وکړو هر څه بس سخته لکه د دې مجبوري د لاسه که ګرمي وکړه هر څنګه بجلي وي او که نه وي خو هغه سخته په ځان تېري کړي چې د باران شي نو زه خو به دننه پروت یم تکلیف په ني زما د کور واله ته د بهر ته نشي راوتی لکه په خپله چې څوک یې راوړي نو زه څادر په سر کم په شا کښېنم او پرده وکړم بس دی راولي دننه او چې څوک یې وباسي جوم دغه دروازې ته شي څوک یې وباسي دا ټول دی الله خوشحاله کړي، د الله د رضا دپاره د خدمت کوي. ښه خور لکه ستاسو لا اوس چې کوم تاسو سختي ده لکه تاسو ته د رزق نه مطلب تاسو دا نه وایي خو تاسو دا وایي چې یاره بار بار وماندې کورونه بدلیږي د کرایي کورونه دي کرایه هم ورکو خو بیا هم پردې کټ د نیمې شپې وي که نه لکه مطلب دا چې پردې اواز چې در باندې شي بیا تاسو ډېر زیات خفه او ستاسو دا مطلب دی چې یاره صرف یو کچه کمره دې وي یو وړوکی کور دی خو چې دوم خپل وي موږ پکې خپل ژوند کوو لکه تاسو هغه چې کومه مینه محبت او کوم مطلب هغه خپل ستړیوالي ده خو تاسو کوئ خو لکه د دې سره سره تاسو وایئ چې یاره زموږ یو خپل کچه کور دا خو داسې نه کېږي کم از کم نن سبا چې کچه کمره هم ابادی نو زه یم چې کم از کم 18 لکه روپۍ وي او بیا د مینګوره شهر چې کوم دی نو په دې کې خو بیا ډېر زیات مهنګایي ده نو انشاءالله زموږ رونه چې کوم دی نو زموږ ته ګوري زموږ په شیشه باندې تاسو ویني نو شته الله والا خلق شته چې انشاءالله تاسو سره به دون لاس مرسته خامخا کوي چا زموږ سره ښه وکړو د الله د رضا دپاره الله دې ول د دواړو جانو خوشحالي ورکړي او زموږ سره وس نه کېږي د دې کور که نه هېڅ دغه نشته لکه چې دا کور به موږ په څه طریقه دغه کړو. قدرمندو د دې کورنۍ دا تکلف تاسو په خپله شیشه باندې د دې خبرې د دې هغه درد واورېده زه وایم که داسې څوک وي الله والا او هغه په خپله باندې راځي دلته کې مینګورې سره نږدې سیدو شریف شګې دلته کې تاسو راتلی شئ اخون بابا کې دوی دلته کې خپل ستړی ژوند کوي د دې نمبر تاسو ته په شیشه باندې راځي تاسو د دوی سره ډایرکټ رابطه کوی شئ که څوک داسې په پټ لاس باندې راځي او دوی لپاره لاس مدد کوي د دوی لپاره په خپله باندې یو وړوکی غونده کور آباد کړي دوی پکې خپل ژوند کوي زندگی خو اسې مطلب ستړی د تیریږي نو زه یم که چېرې دا لږه په راحته شي هغه خپل ژوند په کور کې کوي نو ډېره به ښه وي زه یم که داسې څوک الله والا انسان وي د دوی سره رابطه کولی شي انشاءالله ځکه څنګه چې خور دا خبره کوي چې لکه زه د ده دپاره لکه زما روزانه دغه معمول دی چې زه پرده کوم او بار خلکو ته چغې وایم چې یاره راشه دې دوکان ته کې راشه دې د دوکان نه لکه دننه راوړی نو واقعي چې ډېر د سختو سره ژوند کوي نو زه یم چې د ټولو نه مخکې خو د ده لپاره هغه چې کوم د ده مطلب هغه پټرولو باندې چې کوم هغه موټرسایکل چلیږي هغه 4 روپیو والا زه یم چې د دې ړمبې خو زه یم چې د ده لپاره هغه واغوستی شي چې دوی د دوکاندارۍ سامان نه وړي او دلته کې د خپله دوکانداري کوي بیا هم مشر په دې عمر کې که نه وری په دې ټایم کې لکه راځه چې کوم حالات دی په دې ټایم کې خلک بازارونو کې سوال کې ډبې ایښي او بیا هم د مشر له الله پاک دومره طاقت ورکړی دی دومره یو غیرت پکې الله پاک اچولی دی چې دلته کې یو خپل کچه غونده کې دوکانګۍ دی هغې کې ناست دي سودا ولی بل وړي راځي واړه راځي سودا بل مطلب هغه سر خرڅول واړه په خپله باندې کې خو دې پکې صرف ناست دي هغه خپل غیرت راټینګ کړی دی نو زه یم که دا غیرت مونږ هم وکړو او د دې رور د دې خور سره مونږ لږ لاس مدد وکړو نو ډېره به ښه وي ستاسو رور ستاسو همدرد آینه د کلتور نه د کیمرامین تیمورشاه سره ستاسو نه اجازت غواړو ښاد او باد اوسئ د الله په امان